الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. چکل اللہ تعالیٰ پہ یو قوم باندې عذاب نازل کی نو پاغی کی نیکان صالحان می نو دا نیکان صالحانو دا پاره دا یو فتنه ای بیا به د قیامت پر ورځ باندې هر څوک د خپل نیت په بنیاد را پاسي. څوک مؤمنان دي نو هغه د ایمان په بنیاد پاسي او چې څوک کافران دي هغه د کافرانو په بنیاد پاسي ای په عذاب کی. خو په دنیا کې چې عذاب راځي نو یو ځای به پکې ورکیږي به پکې هغه ضمانت تللی د چې کوم پیغمبران به او د پیغمبرانو مرګري به نو هغه به بچ شو او باقي خلک بس شو تباه شو. لکه د قوم نوح علیه السلام، صالح علیه السلام، هود علیه السلام، شعیب علیه السلام، لوط علیه السلام، موسی علیه السلام. د دې په قومونو چې عذابونه رالل نو مؤمنان پکې بچ شو او کافران پکې گیر شو. وروسته به بیا داسې نه وي ځکه چې دا هغه زمانه کې خود ایمان او د کفر په منځ کې ښکاره واضحه لکیره وه. پوه شئ په خبره باندې. دلته بیا نظام بدل دی. ولې بدل دی؟ بس دې کې د الله تعالی خپل حکمتونه دي او دا چې کوم خلک پکې نیکان دي او د کافرانو په منځ کې اوسېږي دي پکې ولې خرابېږي؟ ځکه پکې خرابېږي چې دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي. دا خو پخوا هم داسې شوي دي. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. بني اسرائیل کې یو زمانه کې د دې ایلې په غاړه باندې یو کلیواله خلک اوسېدو او هغې باندې د خالد ورځې ښکار حرام او بند او هغې به کو. اول کې چل ول کو بیا وروسته خو ښکاره شروع بیا الله تعالی عذاب راولېږه. نو انجینا الذین ینهون عن السوء چې کوم خلکو د ګناه نه بندول کول نهی عن المنکر کول نو هغې نجات بیا موندو الله تعالی اخلاص کړ او ظالمان برابر کړ او ظالمان څه کړو؟ واخذنا هغه ونیول گرفتار کړ. اوس منځ کې چې کوم خلکو چې چا امر بالمعروف نه کو هغې په باره کې پته ونه لګېده خو اصل خبره دا ده چې د هغې پته ولګېده چې هغه هم ورسره خراب شو. ځکه چې قرآن وایي که نه واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. او دلته په دې حدیث کې هم دا ده چې عذاب راځي نو هغه خلک پکې ګیرېږي چې کوم امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي. نو بیا په قیامت کې چې عذاب ورته ورکولی کېږي نو د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر په دې پرېښودو به هم ورته عذاب میلاویږي. دا هم یو ګناه خو ده که نه؟ ځکه خو په دنیا کې خراب شي که نه؟ د دې هم دا مطلب دی. اذا انزل الله بقوم عذابا وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر دخل بلارن أريد لدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا شكل الله تعالى يقوم بني عذاب راولي نو أصاب العذاب من كان فيهم نو عذاب باغا چاتم رسيگي چه پدي کی وی يعني من المؤمنين یا من الصالحين من المسلمین مسلمان مومن پکینو هغه باندې به عذاب راځي. او ثم بعثوا على اعمالهم بیا بدی په خپل عملونو په بنیاد باندې په قیامت کې پاشي. د چا چې عمل لنو هغه مراد بدلا او اجر به ته ملاويږي. خدیو که بد خلق بد عمل سره مخامخ او خبد خسر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دا چې په دې موږ په دې زمانه کې کله دا زلزله راشي کله سیلاب راشي او ټول ماشومان او لوی او بوډاګان او خو بد او جماعتونه او جری ارسه پکې وران شي نو خلک بیا دا کوي دا عذاب دی او کدا څنګه دی نو پلان کې د پاره څنګه دی پلان کې د پاره څنګه دی نو دا باسونه ځکه کوي چې دې نه خبر نه په دنیا کې خو عذاب راغی آخرت کې بهر سره د خپل عمل او د نیت سره مخامخ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي حضرت حسن ابن علی مبارک نبی علیہ السلام فرمایلی چې ان ابنی هذا سید زما دا بچی سردار دی. ابن وتوی د لور زوی تم سره ابن ویل شي عام طور باندې هو طریقه دا بل دا چې د زوی غزامن او تخلق زامن وي او د لور هغه ته وای چې دا خو د بل چا زامن دي د بل چا بشي دي ځکه چې نسب خو پلار ته دي
لیکن دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه د پاره د خصوصیت ده چې د حضرت فاطمه اولاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ګڼل کی. نو نبی علیہ السلام ورته ابنی دا د ما زوی ده د په منبر باندې په غیږ کې نیولې ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين او کې دې چې الله تعالی د په ذریعہ باندې د دوه ډلو د مسلمانانو په منځ کې روغ وکړي. دوه ډلې د مسلمانانو جنگيږي لکه د حضرت حسن ډله او د حضرت معاویه ډله او بیا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ صلح وکړه او حکومت معاویه ته پرې خودو. دلته دا یو خبره د معنا وره پکې پوي شي په خبره دا په حاشیو کې په کتابونو کې وتا ته نه ملاويږي. نور هم ډېرې خبره د سکړې د خواري خبره د پاره زدا نه کومه خدا دې لخل لراله و میکړه. هغه دا چې بین فئتين دا دوه ډلې دي یعنی معاویه سب جائز خلیفہ نه دی. حضرت حسن خلافت خو مقرر شوه دی خو معاویه ولا ډېر ډلې هغه نه مني او داغه خلافت دین نه مني او خبردار چې دا دواړه ډلې دي. نو دې معنا دا چې حضرت معاویه څخه خلیفہ نه دی جائز خلیفہ هغه متغلب دی په زور حکومت غوسته دی د ابتدا نه متغلب را روان دی. پلار سره یو سره دا وکړو او د زوی سره دا کوي. اخر زوی په دې باندې پوښو چې دا مسلمانان بسو پورې وجنو بس پرې دا بس تاو شنو بس زبا آخرت عالم او اصل مسله بل وا اصل مسله دا وا حضرت حسن دې تصراحتا ذکر کړی نه دا هغه دا چې نبی له صلوات والسلام فرمایلو چې خلافت به زمانه پس 13 کاله به 13 کاله پوره شو داغه د پس بیا ملوکیت. نو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ زب ملوکیت کې حصہ نه عالم خلافت کې مې حصہ غستا او په ملوکیت کې حصہ نه عالم نشپک میاشتې حکومت وکړ به پرې خو دغه چې نبی له سلام به له بیا بل نه پس ملک عدود بیا ملوکیت. نو ملوکیت کې خو حصہ نه عالم خلافت کې مې حصہ غستا په ملوکیت کې خو نه عالم او حضرت معاویه په دې نو هغه ملا خلافت او ملوکیت هو مال حکومت پکار دی جی. دا مطلب شو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسرائيل ابو موسى دا اسرائيل نوم دی ابو موسى كنيت ولقيته بالكوفه وسفيان ابن عيينه ويزد اسرائيل سره په کوفه کې ملاو شوی وما. جاء الى ابن شبرمه عبد الله ابن شبرمه راغه فقال ولقيته بالكوفة جاء الى ابن شبرمه دا عبد الله ابن شبرمه دی وی چې دی راغه نو فقال ادخلني على عيسى. دا اسرائيل ابو موسى چې دی ابن جاء الى ابن شبرمه ابن شبرمه خاله ورغه. ابن شبرمه چې دی دا د بنو امیه ډېر شهید دی. رستو بیا په یو وخت کې دی بیا گورنرم پاتې شوی دی د کوفې دی او د کمزې گورنرم پاتې شوی دی وایي په خبره باندې. نو دا ابو موسی چې کوم دی اسرائیل د ابن شبرمه خواله ورغه فقال نو وی ادخلني على عيسى د عيسى خواله ما ور ولا عيسى سوق دی عيسى د کوفې والیو وایي په بنو امیه د طرفنا د کوفې والیو او جوان لکو څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې غلامه على ايدي غلامه یا اغلمه من قریش د قریش د الکانو په ذریعہ باندې بدینه او ملک او حکومت او قوم بخرابيږي. نو دیم په کې داسې یو جوان لکو نو ابو موسی اسرائیل د ابن شبرمه وی چې داسې چلو چې ما خو نه پیژني او زه خو خواره نشم ورتله ما خو نه پری دي ځانته خو ته مهرباني وکړه د عیسی خواله ما ور ولا چې لک پوهه کما مطلب دا و چې ورزمه ولته او لک نه واغواز نصیحت ورته کوما لک وته هم چې دا تاسو کې دا غړي وړي مکو دا پرېدا. نو فاعذه چې زه ته لک نصیحت وکما د کوفې د گورنر تاسو کوم واز نصیحت وکم. نو فكأن ابن شبرمه خاف عليه فلم يفعل. نو دا شخکاری چې ابن شبرمه چې ده هغه په دې او یریدو چې کدا ابو موسی د عیسی خواله ورشي او الته وتوازن نصیحت شروع کینو خالق دی او به تجربه دی به وقوف دی قمقل او دا د حکومت نشم پکې دا یو طرف ته پکې نشدا بل طرف ته الک دی به تجربه دی نو هغه به تسوي تکلیف به ول ورکی نو بد دینه خدا د او نصیحت خو هغه منی نه نصیحت خو نه منی
نو بدان په غلې کو په خبره تاسو پوه شئ دا مطلب دی فکأن ابن شبرمه دا شخکاری لکه چې ابن شبرمه چې دی خاف علیه په دی ابو موسی باندې او یریدو نو فلم يفعلوا نو دی د عیسی خپل ابو نه ته چې هغه ته نصیحت وکي دین امام بخاری دا معلومه چې کله یو سړی په دی یریږي چې دی بل شي ته تکلیف ملاوي شي نو بس پرې دی بس چې هغه نه مني او د خامخا ورزینو بس نه دی ورزي پرې دی چې وسغه منی نه او دته به خامخا تکلیف ورکي او هر سړی دا تکلیفونه برداشت کول نه شي دا مطلب نه دی دا تکلیفونه برداشت کول نه دی پکار خو هر سړی خود عزمت مالک نه کړه عزمت خو ګران کار دی پر رخصت به فقال نو د بیا وی چاوي د اسرائیل وی چې حدثنا الحسن قال لما صار الحسن بن علي الى معاويه بالكتائب ما ته حسن بصری بیان کړی دی وی لما صار الحسن بن علي چې کله حضرت حسن ابن علي روان شو معاویه ته بالکتائب سره د فوجونو کتائب جبه د کتیبه ده کتیبه فوجونو ته وی فوجونو د کتب په جمع کول ته وی نو فوجونو ته وی د فوج جمع کنه ایوه خځه بل خځه ته وی چې خور د لخر څه ته وی خو وستا خاون شي او د ما خاون شي بس لخر شي نو کتیبه دی ته وی نو کتب جمع ته وی نو مطلب دا چې راجمه کړ یو ځای نه د بل ځای نه د بل ځای نه د لخر د ته په دفاع پر ترکی جبه کې ورته اردو وی دا زموږ د اردو جبه شدا اردو اوس په افغانستان کې اردو ته وی اردو ملي اردو هغه ملي اردو یعنی ملي فوج نو فوج ته ولې اردو وای اردو فوج نو مطلب دا دی چې د مختلفو علاقو د مختلفو رنگونو او نسلونو خلق پکې دی یو د خلق خو نه کړه نو دې ته په دې او د اردو تم په دې وجه اردو چې په دې کې بشمیره جبه راجم شوی دي عربي او فارسی او ترکی او نو مې دغه د ترکی جبه دی او نور پکې عربي او فارسی ډیر دا نور مقامی جبه پکې دي ګجري پکې دا کړي بولی پکې دا گجراتی پکې دا هندي پکې دا پوه په خبر باندې راغله خو د پښتنو په دې طرف باندې دا خو د پښتو ټکی په ډېر کم دي خبره پوه شي په کار د پښتانه تخپل عیسی والی د اردو نه ها جی بالکتائب چې حضرت حسن ابن علی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه بعد د حضرت حسن سره ډېر زیات فوجونه راجم شو نو روان شو معاویه ته بالکتائب سره د فوجونو او کتائب او کتیبه او په دې معنی موي چې هغه به لیکل چې کوم کسان لکه په دې ګروپ کې څومره خلک دی په دې کمانډ کې څومره خلک دی په دې کې څومره خلک دي نو دا باغ سره د کمانډر سره په دا رجستر موجود نو قال عمرو بن العاص لمعاويه نو عمرو ابن عاص دار دی معاویه مرګره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د په منځ کې ډېر خطو کتابت شوه دی پوه په خبره باندې او دا عمرو ابن عاص رضی الله عنه او مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ دا د حضرت معاویه خیلا شنو خبره باندې پوه پر ټول قصه کې به سره دی مرګرو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کله کله د خط لیک چا د خطونه راجمه کړی دي مکاتب علی په نوم باندې راجمه کړی دي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته غوسه کېده نو دته به لیکو الفاجر ابن الكافر من علي ابن ابي طالب الى الفاجر ابن الكافر نو دته به ته فاجر او پلان د کافر دی عمر تبه به ته فاجر نو صحابي دی کنه نو دته خو کافر نه وي او عاش خو کافر پاتې شتیر شو نو دته چې به خط لیکو نو من علي ابن ابي طالب امير المؤمنين الى الفاجر ابن الكافر نو دا عمرو ابن عاص بن معاويه سره ناس به تړلې ور سره مرګره خیلاسو وی ارا کتیبه تر خدا سي فوجونه ینما لا تولا چې اغیلا شکست نه ورکړی کیږي او واپس کیږي نه څوک واپس کولای نشي حتی تدبر اخراها تر دې چې اخر تلاړ شي د دې اخرنه حصہ مطلب دا نه چې دا د صفات دی چې ګستانه خیال زبې د اولنې حصے له شکست ورکما نو په دې اولنې پسې بیا رستانه ده او پر رستانه پسې بیا رستانه ده دا ډېر زیات فوجونه دي چې څو پورې د اخرنی سړي له شکست نه ورکړي نو دا د شکست ورکول ممکن نه دي دا دومره ډېر خلک دي او دومره زور او ډېر تکړه خلک دي کل جبال بل روایت کې راځي کل جبال د غرونو په شان ته چپی والي دا شي خلک دومره ډېر خلک نو قال معاویه وی چې من لذراری المسلمین د مسلمانانو د ماشومان بس کیږي مطلب دا دی چې حضرت معاویه په دې باندې پوښتنه چې دا زموږ مرګره خو یې راولې ده او اصل شیخ په جنگ کې حوصله ده حوصله خو زموږ د مرګري وبېلله
او یواز دونه د بیلل لاندې فوجونه مو بیلل نو کدا جنگ وشي نو بیا خو د شی بیلم نو راځي چې صلح وکړو وې دا وګوره چې جنگ کیږي نو هغه بمري او مونږ بمرو د ټوله دنیا بمرینو د ماشومان او د خزه بیا سکی نو هغه دا طریقه بدله کړه تاسو په دې پوهیږئ کنه دا د حواشی چې کوم دي د بخاری د شارحین چې کوم دي یعنی او فتح الباری هغه بیا په دې کې خطر خاص کر فتح الباری ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په دې کې خطر دی چې دا وایي چې دا صلح چې دی دا دغه نه کړی دا حضرت حسن اول صلح نه کړی صلح اول حضرت معاویه کړی نو الله دیو بخنو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خپل په منبر ویل دي چې د په ذریعہ به صلح کیږي نو دا نسخ د پیغمبر علیه السلام له طرف نه دی چې صلح پیشکش د حضرت حسن د طرف نه دی او ته ماته لګي ماته حضرت معاویه رسول خبره کړې ده حضرت معاویه رسول خبره کړې ده خدای د غای یو سیاسي چالو د سیاسي چالو د جنگ نه څنګه چې مخکې د پلان سره ول سیاسي چالو کو په جنگ سفین کې خدا سي وشو کنه چې یو طرف ته حضرت معاویه پوښو چې د حضرت علی خو رانه غټي بدار جنگ خو د وګټو نو سیده خلکو ته وی چې چلو کو سجلو کو وسنه د جنگ خو بیلو ده نو چا ولا مشوره ورکړ چا ولا ورکړ پر دا وایوس چې قران مجیدون راواله په دې نيزو کې اوچت کې چې لکه زمونږ استاد به منځ کې د قران دی فیصله وکړي نو دا قران په دې وخت کې نازل شو دا ته اوس قران یاد شو چې کله جنگ بیلې نو دا سیاسي چالو نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دې مرګورو ته وی چې الله مبخ جنگ بیلی دا دروغ وای قران باندې فیصله چې کولای نو صبر به کړی وي قرآن خو دا د سازش لپاره قرآن اوچتای او غالبا دا ورته د ویلو د حضرت عمرو بن عاص ورته ویلو چې قرآن اوچت کړي وته چې لکه په قرآن په فیصله وکړو دا دای فوجونه به وي چې لکه هغه قرآن اوچت کړي او تاسو به لګیای او وجنه نو حضرت علی خپل فوجونه ته ویل دا قرآن چې اوچت کړي دا دوکه ده لدر کوي خلکو وی نه ولته قرآن اوچت کړي نو څه چلو نو بس هغه شهید نو بیا دغه دوکه وکړه چې بیا تحکیم جوړ کو بیا الګ دوه کسان په فیصله وکړو فیصله یا کو شو لاړه خبره ختم شو یعنی عمرو بن عاص کې نو حضرت ابو موسی اشعری باندې حضرت علی دوکه شو دا حضرت علی مرګره نه خو دې مرګره ورته وی چې خیر دې دوته دا ما مرګره نه دې دا سړی به موږ چلو کی ورانه به وکي مولانا مودودی خو ډېر نرمه خبره کړې ده مولانا مودودی خو ویل چې حضرت ابو موسی اشعری سیاسي سړی نه دوکه وکړه او دې بیا مولانا مودودی نه معاف کوي وي یاره وي در صحابه مبارک دا وي او دا وي که صحیح خبره مولانا مودودی کوله نو هغه دا و چې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ سره د حضرت معاویه مرګره او د ابتدا نه ته ولې د کنه چې هغه په دغه کې ورسته بم دل راشي ابو موسی اشعری دا چې دغه ته چې وایي چې تا غلطه فیصله کړه حضرت عمار ته پرون دی ونه وي حضرت عمار ته وایي چې تا چې مسلمان شوی نو غلطه فیصله دا کړه حضرت علی مرګره شوی دا او ته چا وي خو دې ابو موسی ورته وي او دا د بل ورته وي ابو مسعود ورته وي تاسو به خبره نه پوهیږئ جی نو الته بیا فیصله وکړه ویل که فیصله بدا دوه کسان به فیصله وکړي نو دوه فیصله دا وکړه چې حضرت علی حضرت معاویه او دغه ته وی چې ابو موسی عمرو بن عاص دا ابو موسی اشعری ته وی چې ته خپل سره معزوله کې او زه خپل سره معزوله کوم دا غوې صحیح ده نو حضرت ابو موسی اشعری پاسه دو ما حضرت علی معزوله کړی دی نو عمرو بن عاص پاسه دو چې حضرت علی معزوله شنو خلیفہ نه بغیر حکومت نه حضرت معاویه پاتې شنو او ته هم سره دوکا وکړه وې زم باندې ته په سیاست وړ پويږي نو دا چلونه مرونه نو بظاهر خدا سے ښکارې ده والله تعالی علم حضرت ابو موسی اشعری خو د حضرت علی مرګره خو نو کم اس کم مخالف خو په خبره باندې پوه شوې کنه نو الته یو دا کار وکړو پلار له وړ دوکا ورکړه قران مجید اوچت کو او داغه نه یو بل مسله جوړه شو بل مسله ته دا جوړه شو چې د حضرت علی په مرګره کې 12000 کسان ته واوړې ویاله وېدو حکمانو ته فیصله واوروله ان الحكم الا لله فیصله خو الله په کوي او دلته خو دوی چې دا دوه سړي په فیصله کوي هغه ته الله دغه مخالف شو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به ټول مرداغي سره جنگونه شو نو چې په خپل منځ کې جنگونه شو او بل ور پسې د حضرت معاویه خلاف هم جنگونه شو نو بس بیا خو دا خبره ده چې صدا خراب شو نو دا مدلته امداوي من لذرار المسلمین د مسلمانانو د بچو رسول ذمہواری دا دومره مطلب دا دی چې مونږ بمړ شو کنه خبره خدا و پدې کې نو خبره باندې ماشومان کړه نو قال عمرو بن العاص دغه فقال انا نو دوی زبې ذمہوارم فقال عبد الله ابن عامر وعبد الرحمن ابن سمره نلقاه نو پدې کې د دوه کسان نور دی عبد الله ابن عامر دی عبد الرحمن ابن سمره دی هغه وی نلقاه مونږ بر د سره ملاو شو
د حضرت حسن سره ملاو شو د صلح دروغ خبره به سره وکړو خیر دی چې جنگ باندې کو فنقول له الصلح نو د تبو یا رسول الله نو صلح په کوم وخت کې چې کله جنگ چې کله د ولید چې داغه پړله باندې دا بیا صلح کې چې هغه چې ته پوهیږي چې زول شکست ورکول شم نو صلح نه کې نو دا کوم صلح ده کتیبه کنا حضرت معاویه پوه شو چې ما د مرګرو سپینې خویدلې دي حوصله بیللې ده نو بیا ویل که صلح وکړو نو دا رښتیا خبره دي نو کتاله په قار درځي نو بیا په ځان چکو لګا وګریوان پرانه ده دا خبره دي نو دغه رښتیا دي دغه خبره نشته فنقول له الصلح نو موږ برته د صلح مطالبه وکړو نو قال الحسن نو حسن بصری وی ولقد سمعت ابا بکر ته پته ولګید چې حضرت حسن او ابو بکر د یو بل سره ملاقات هم شوه دی یو بل خبرې موریدلې دي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نو واورید چې قال بین النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یخطب خطبه ویلا نو جاء الحسن نو حضرت حسن معشوم نو راغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته ځان سره پغې کی اوچت کو نو کله به خلکو ته قتل او کله به دی بچی ته قتل نه حضرت حسن ته به قتل نو فقال نبی علیہ السلام فرمایل چې ابن هذا سید زماده بچی ګوره سید دی دا مشر دی دا صحیح مشر دی د مشرۍ حق دی دا پیدایشي مشر دی د مشرۍ ټیک ده ان ابن هذا سید دا سردار دی دا د مشرۍ اهل دی دا د مشرۍ لایق دی مشرۍ حق ده لیکن دی په مشرۍ پریدي ولعل الله او کې دې چې الله تعالی ان يصلح به بين فئتين من المسلمين چې د په ذریعہ الله تعالی د دوه ډلو د مسلمانانو په منځ کې صلح وکړي نو د دې مطلب دا ډلې دي نو حضرت معاویه خلیفہ نه دی خو یو ډله ده بل ډله ده ځان له ډله قتل دی او تکړه سړی دی او مطلب دا چې مختلفه دغه بدلی او کله یو طریقه اختیاري کله بل طریقه اختیاري او بل طریقه باندې خپل حکومت برقرار ساتي بس دا چل کوي نو خپل سره دغه دوه وکړه چې قران په نزول کې اوچت کو زوی سره دا وکړه چې الله چې ګڼ خلک ولید نو راځي چې روغ چې ګڼ ولید نو راځي چې سوق او د تم دغه حدیث را یاد شو چې د په ذریعہ به الله تعالی صلح وکړي به نو دی وته وی او هغه مې چې بس صحیح ده صلح ده دا دونه مسلمانان مري وجلې کی نو دا یې په ځای خو بل ما حق دی او کار سچ دی خو اصل خبره ده بل وتا ته چې ما وکړه چې په دې په ودو چې نبی له صلوات والسلام به زمانه خلافت بدرش کاله او درش کاله پس نه به ملوکیت د ملوکیت کې حصہ نه لګ دا د خلافت د پاره ملوکیت کې حصہ نه لګ دا مطلب شو به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار وي چې اخبرني محمد بن علي محمد بن علي بن حسين محمد بن علي بن حسين د حضرت علي اصغر چې ورته وي دا د حضرت حسين زوی دی چې کوم ماشوم په کربلا کې پاتې شوی دی د وجلونه داغه بیا زوی دی محمد ان حرمله تدا حرمله چې دا مولا اسامه تدا د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ غلام دی نو دی وی چې محمد ابن علی ما ته وی چې حرمله چې کوم دی مولا د اسامه رضی الله تعالی عنہ اسامه بن زید دغه غلام دی اخبره دته خبر ور کړی محمد ابن علی وی چې حرمله ما ته خبر را کړی دی څه خبر در کړی نو قال عمرو بن دینار وی وقد رايت حرملتا او ما حرمله لیدل او یعنی حرمله سره زما ملاقات هم شوه ده د حرمله چې د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ غلام دی د سره زما ملاقات هم شوه ده نو قال ارسلني اسامه دا حرمله وی چې اسامه چې زما مالک دی یا زداغه غلام ما نو دز اولی گلم الی علی اصل مسله دا وا چې اسامه رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم د کور سره دی اسامه خو د نبی علیہ السلام د کور سره دی نبی علیہ السلام پلار ته زوی ویلو نو دا خو د نبی علیہ السلام د کور سره حسابيږي الته چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د معاویه په منځ کې جګړه شو نو دا اسامه رضی الله تعالی عنہ چې کم دی د حضرت علی مرګرتیا لا نه نو حضرت علی ته خپه شو چې ته خو د پیغمبر د کور سره نو زما سره ولې نه ودرېږي خبره پوهیږي تاسو کنه چې اسامه ته وی چې ته خو زما د پیغمبر علیہ السلام د کور سره او زم د پیغمبر علیہ السلام د کور سره ما نو ته زما سره په مرګرتیا کې ودرېږي ولې نه او اسامه رضی الله تعالی عنہ سره نه ودرېدو نو د اسامه رضی الله عنہ د نه ودرېدو وجه سوا نو حقیقت دا دی چې دا خبره خو د پریشانۍ ده خو چې سړی ته پته یې نو بیا پریشانی نشته هغه دا چې اسامه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په زمانه کې په یو جهاد کې وسړی وجلو او
داغه مبارک نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغلی و چې حضرت اسامه پاغه باندې گزار کوو نه لا اله الا الله وي خبره باندې پوښې په دې گزار وکړو چې کله د دغه تورې لاندې راغی او په دې چې اوس کومې وجني نو هغه لا اله الا الله حضرت اسامه رضی الله عنه بیا هم گزار وکړو نو سره ته کټ سره ته سکو بریک نو نبی صلی الله علیه وسلم چې خبر رااله نبی صلی الله علیه وسلم اسامه ته یا اسامه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله هغه لا اله الا الله ویلو ته دغه نه پس مړکو ته دغه نه پس مړکو او ما تفعل بلا اله الا الله اذا جاء يوم القيامه د قیامت پر ورځ لا اله الا الله سره سکه هغه کلمه ویلو یو خدای پیغمبر کلمه ویلو خو د یاره نه ویلو نه ویله بده ول شیره نه وی چې تا ته پته لګیدلی وی چې د یاره نه ویلې د کپرشتیا مسلمان شوی د دین حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات او یارید چې ما ته پیغمبر اسلام چرته غوسه نه کړو په دې خبره راته دومره غوسه وکړه چې هغه کلمه ویلې وتا ولې مړکو حضرت اسامه په دې وره د حضرت علی سره نمرګره کېده چې داغه د خیالو چې زه خو ورزم خپل ته بیا مسلمان وجنم هغه بل طرف ته هم په فوج کې مسلمانان دي نو چې زه ګورم یو ځل مې دا کار کړی دی پیغمبر علیه السلام له څومره سخته خبره کړې زه خو په دې کې نه یم نو هغه یریده په دغه خبره باندې اگر چې دغه خبره او د دې خبره په منځ کې ډېر فرق او د فقاتل التي تبغي اخو د بغاوت خبره و نو بهر حال دغه غیره چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم د مسله دا چې په دې ځان پوي کې چې په دې صحابه کې د بعضي اجتهادات چې کوم دي کنه هغه د یو طرف د وجه نه دي او هر سړی د پاره خو هغه کلی اجتهاد ممکن نه دی چې هر سړی کلی ته ور دومره مجتهدي نو بس یو خبره په ذهن کې رااله چې یاره ما خدا خبره درو زه خو د دین تاسو به ګورئ عبد الله ابن عمر بیا رسته یو خبره کوي یاره جی چې یو ځل مې ویل دي چې ته مې امیر نو بس بیا خو سره شم کوله بددا ما پیغمبر رسول الله یریګم او هغه وایي چې یو ځل چاله و بیعت ورکو نو بیا دغه نه پس دوکا وسره مکه بددا نو یو خبره په ذهن کې رااله بیا غبلې خبره د دې مطلب دا دی چې کم خلک په سیاست کې ډیر زیات انوال نو کنه نو اغي ظاهر خبر د چې بیا دا قسمه کمزوري خو پکې راځي کنه یو طرف خبره راوالي غبل طرف خبره ورنه پاتې شي یا یو خبره په ذهن باندې ډیر زیات غالب شي خو د دې ارسه توجیهات به وجود دا خو زمون توجیهات دي اصل توجیه دا چې بس الله تعالی یو شی مقرر کړو تکوینی امور چې د امت بمداشي کیږي او ازمایش ته اخره پورې بس فتن دی او ازمایش دي نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي کنه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شي نو فتنو دروازې به کولاو شي نو چې هر سړی دا شی یو خبره کوله او ټیک خبره کوله او ټیک اجتهاد تم رسیدي او جګړه نه وي او دا نبی په فتنې کم ځای پیغمبر علیه السلام خو ویل دي چې فتنې به دا تکوینی امور دي چې تکوینی امور دي بس دینو بس تم صبر کوو بلم صبر کوو ازمایش نه دي د ازمایش نه خو دنیا خالقی کې نه مسلمانان پکې اوس په دې ازمایش کې اخته دي دا اوس پورې د ازمایش نه دي یو وای دا ټیک دی بل وای دا ټیک دی بل وای دا نه دی بل وای دا نه دی نو دا ازمایش نه لګیا دي بس تا باندې ازمایش دی چې ته حق خبره کوي کړه ډلې خبره کوي ما باندې ازمایش دی ته ما ته وایي چې ته پکې فعل او تا ته وایم چې ته پکې فعل خو ته ته دا وایم چې په قیامت کې به پته لګي نو په قیامت کې به پته لګي په خوا به د نیانو سره به دغه وغه ګوډه غونډه به سره نو ګوډه به چمړې نه جوړو تاسو به لیدلې کنه پرې کوڅو کې چې کلی کې بنایو کنه نو هغه سره به چړې مړې چې به وی هغه له به ګوډه جوړ کړو یو سرمن یو پرس به جوړ کړو نو هغه چې به زوړو خو بیا به زوړو خو چې نه بولته نو پای کې خو به غوخه غبوي وو نو ته چې ته دا پرس دا خپل ګوډه دلته ته په کوله خو دی او د خو چې ته یا به ونه ته خطلې او یا به ته بل څه کول نو سپیر هغه چې به کتل نو پای کې خو سو هغه کې خو د غوخه هغه خونو پکې هغه تازه وغه ګوډه نو بس هغه په خله کو منډې کړې نو بس ډیره منډه واله خلان دې نه اخر کې وته आवाज وکوي وښخوان به په وکنه الکه دنه پکې چړې دي کنه وښخوان به په وکنه به پته به ته ولګي نو زم د ته وایم چې شمن به وې کنه به پته به ته ولګي قیامت خو روان دی کنه حساب کتاب به خدای پاک کوي ته لګیا وسه د حضرت علی مخالفت کوا د اهل بیت مخالفت کوا په خبره باندې پوښي نبی له سلام صفا ویلي د ما د اهل بیت سره ودرېږي او ته لګي د حضرت معاویه سره ولاړ او خپ دې پويږي چې سلورم خلیفہ حضرت علی دی او د باغی دی او صحابه وجلی دي بیا مو سره ودرېږي نو بس ټیک ده کنه خو پته به ولګي کنه قیامت له روانه تم روانه مونږ روانه حاجی نو هغه ته صبر ولې نه کې ټوله فیصله په دنیا کې نه کی ته سوي چې تبا پړوړو کې ما سره مناظره وکړي سر حاجی دا مطلب شو وقد رايت قال ارسلني اسامه اوس په دې پوښي چې د اسامه رضی الله تعالی عنہ دا حرمله ولې لګلې ده په خپل ولې نه ته او بیا وته خبرم کړی دا
ارسلني اسامه الى علي نوزه ولګل ما اسامه رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله حضرت علی په کوفه کې دی په مدینه کې وقال او دارت حضرت اسامه وی حرمله وی چې ما ته اسامه رضی الله تعالی عنہ دا سی وی چې انه سيسالك الان دا حضرت علی بستانه تپوس کوي چې څنګه چلې غنیک خو د ما مرګرتیا نه راځي او د پیغمبر علی السلام په اهل بیتو کې دی او د ما مرګرتیا نه کوي نو دا تپوس به د خامخا کوي نو فیقول در تبوای حضرت علی چې ما خلف صاحبک استاد مرګره شي رستو کړي د ما د ملګرتیا نه ته چې چاره لګلې اسامه نو دا ولې د ما د مرګرتیا نه رستو شوی دی ما خلف صاحبک استاد مرګره شي رستو کړي نو فقل له نو ورته وایا چې یقول اسامه دا شی وای استاد دې سوال جواب دا دی يقول لك تا وی لو كنت في شدق الاثر کچته ته زمری په وخت کې شدق وخت ته وي شدقین دا وخت کې پښتو کې وته وخت کې وي د دې له یو طرف دي شومنو دا خې طرف او دا ګس طرف دې ته شدق وي لو كنت في شدق الاثر لاحببت ان اكون معك فيه کته د زمری په دې خله کې او په دې وخت کې مطلب دا دی چې بالکل تبعید یقیني او مرګ دی یقیني نو لا احببت بیا بم زما دا خوخی چې ان اكون معك فيه چې په دې بل وخت کې در سره زېما مطلب دا دی چې مرګ مستا سره خوخ دی تا نه جدا کېږم نه او مرګ نه یریږم هم نه نو مرګرتیا دی بیا ولې نه کومه ولكن هذا امر لم اره لیکن دا د شکار دی چې دینه مخکې ما چرته نه دی کتلې چې دوه مسلمانان دی یو بل سره مخامخ یو بل دی وجني او زه دې خبره نه یریږم چې مسلمان مړ کما ځکه چې پیغمبر علیه السلام راته وزل ویلی چې تا مسلمان ولي وجلې نو اوس مې مدلاسه مسلمان مري نو مسلمان وجل راته ډیره ګرانه خبره ښکاری حالانکه طریقه داوا چې مسلمان وجل غلطه خبره وله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مسلمانان وجل سو او پدې باندې قران وته ویلو کنه چې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما کدو مسلمانان دیو بل سره جنگيږي نو صلح وکي او که صلح نکېږي فإن بغت احداهما على الاخرى کدا یو زیاته کې نو فقاتلوا او تر او جنگيږي عمره کې اگر چې مسلمان دی نو مړ کا نو دا خو طریقه او بیا به حضرت علی سره مرګرتیا کړې وکړه حضرت معاویه خو باغی وکړه او دا مرګریم ټول باغیان لیکن دا خبره ونه کړه دا بل خبره په ذهن باندې ډیره زیاته حاوی و ځکه چې پیغمبر علیه السلام يرولې ها فقل له يقول لك ولكن هذا امر لم اره لیکن دا یو داسې خبره ده چې ما دا خبره مخکې چرته نه درې نو فلم يعطني شيئا حرمله وي مال حضرت علی سره نکړه دې څه مطلب دی یعنی دا حرمله لګلې او د حضرت اسامه چې حضرت علی ته وایي چې ته خلیفہ د مسلمانانو مشر نو موږ له څه وظیفه راکې نو راکړه نو هغه چې حضرت علی لاړ نو هغه ته خپه وته چې زمړه نه درکوم زما مګرتیا نه کې مان پیسې غواړي نو د حرمله له څه شی ورنکه ډیره پته ولګي چې حضرت اسامه د څه د پاره لګلې وسړې فلم يعطني شيئا ما ليس شمرانك فصحبت الى حسن وحسين وابن جعفر نو حضرت علی پر ځای علم حضرت حسن او حضرت حسين او عبد الله ابن جعفر قال عبد الله ابن جعفر تیار کنه د ترزوی دي نو جعفر د حضرت علی رضی الله عنه ورور دی کنه نو فاوقروا الى لي راحلتيان واغي مال دوخه ډکړې مطلب دا دی چې حضرت حسن او حضرت حسین دا کشرانو بهر حال نو ډیره لپاره شیرا مې شیر راکړې دوخه را ډکې د سن ډکړې نو ظاهر خبره د سرونو خو به نه ډکې کړې خو جامونا او یا د غلې ملې نه او یا شینه به ډکې کړې نو سبب پکې سره سپینم ور کړې په نه شي په پښتو باندې حضرت علی ولا سوار نکړو دی بچوي ولا ور باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه دا باب نه په بیان د دې خبره کې چې سړی یو ځای کې یو خبره وکړي چې بیا دا غي نه راوځي نو بابله خبره کوي نه دې څه مطلب دی نو رستو پس بیا ګوره وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال لما خلع اهل المدينه يزيد بن معاويه کله چې مدینه منوره والا خلقو د یزید ابن معاویه بیعت پرې خودو اصل خبره دا وا چې کله یزید لګیدو حضرت امام حسین شهید کو نو د مدینه خلکو بیا دا وی چې دا خډر بدکار شو او دا خډر غټ ظالم دی نو مونږ بسو کو
موږ ورته د یزید حکومت نه منو دنه بغاوت کوو او بیا پسې هغه سړی راولېږو او هغه بیا څه وکړو مدینه منوره 3 ورځې تباه برباد کړه او صحابه او بچی مړه کړل او شهیدان کړه او د زنانو بې عزتي وکړه او 3 ورځې په مسجد نبوي کې بام ونه شو منځونه پکې ونه شو جمعات داسې شړ پروت و هغه ورته ویلي چې یزید ورته ویلي چې 3 ورځې په دې مدینه کې څه کوي نو هغه کوي نو دې پکې بیا د ښځو بې عزتي وکړه دا د یزید فوجونه وو او د یزید مرګرتیا کې یزید هم خلیفہ دی نو دا څنګه خلیفہ دی چې پای کې د مدینه منورې بې عزتي کیږي او دا څنګه خلیفہ او دا ځینې پکې وي دا اسلامي خلیفہ دی اسلامي خلیفہ دی اسلامي خلیفہ دی نو به د مدینه حفاظت کوي د مدینه بې عزتي وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا ویل دي چې من اخاف اهل المدینه فعليه لعنه الله والملائکه والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا چا چې مدینه والا او يرول نو الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر او د ټول مسلمانانو د ملائکه د پاغه لعنتی الله به فرض قبل او نه به نفل قبل او دې ماته وی یزید وی د استنبول غزاله تله ونو په دې وجه د غازیان معاف دي غزاله تله نو د غزانه پټ شوی او پلار ولېګو د لاړل ته نور اكو بکوي کول بیا چې د پلار خبر شنو په زور ولېګو نو دا خبره خو ټیک ده چې الته تلو خو دا خبره هم ټیک ده کنه چې مدینه ولا او یره ولا نبی له صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يقبل الله منه صرفا دغه خدای نه فرض قبل او نه نفل قبل په د الله او د الله د رسول او د ملائکه لعنتی نو هغه ته ګوره او دې ته نه ګوره دا مطلب شنو د مدینه منوره خلکو د بیعت نه انکار وکړو ودا خو ظالم دی د خدای ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام نو سه شهید کو خجي دا مطلب شو لما خلع اهل مدينه يزيد بن معاويه جمع ابن عمر حشمه وولده حضرت عبد الله بن مرخ المرغري خاص کسان او خپل اولاد را جمع کو نو د حضرت د یزید بیعت کړو نو د ویزو بیعت نه پریدم بدر د رائے ون د عبد الله بن عمر رائے دا و چې د ارسه باوجود زید یزید بیعت نه پریدم ماته دا دوکه ښکاری نو بدر د رائے ون زمو عبد الله بن عمر ته موږ سو ویل خبر من پوش هغه ابو بکر رضی الله عنه مبارک چې مسویل دي نو پوره دي او د چې د عبد الله بن عمر سوي ګوره ورته کنه فقال اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بچوته وی ما د پیغمبر علیه السلام نو ورېدلی دي چې یقول چې وی ينسب لكل غادر لواء يوم القيامه د هر غدار د پاره په جنډۍ د قیامت پر ورځ نو دا غداری ده غداری خو دې ته وي چې ته اسلام مرګره مو په منځ کې مخالفي په صفا وته وایا چټ وته ورولېګه سړی وته ورولېګه وستا بیعت د تات در مبارک نه مستا په بیعت کې نو دا غداری شو بیا یو سړی غلط کارو کې او ته دا خان ولدا سه پیغمبري ده چې د پیغمبر د منصب بیا نه ختميږي د خلافت سه پیغمبري ده پیغمبر د مرګ پورې او د مرګ نه بعد هم پیغمبر یاره که موسی عليه السلام اوس زموږ د لپاره پیغمبر دی کنه دی ولې نه دی موږ په ایمان نه راوړل نو کله وفات شوی دی نو وای چې یزید سره د مرګ پورې خود څه نه دی چې تا یو ځل خلیفہ کنه سر چلو تا سره بیعت وکړه دا ستاره و په دې کې خبره نه کوزا نور خلکو بیعت کړي و سره یا په خوخه یا په زور خو تام کو نو چې تا بیعت کو تا خول دي د پیغمبر نو سي شهید کو خبره ته څوک نه پریدي نو ته صفه وای کنه یا خپل بیعت واپس علم نو دې کې د غداري شدي تا ما حدیث یو شان دی خو حضرت عبد الله ابن عمر بل شان مطلب بیانې تی بل شان مطلب بیانې خبره معنی ته ما ته وایې ستانو زما او د عبد الله ابن عمر مقابله خو نه د روزه خو د عبد الله ابن عمر د خپل خاور نم پسې ورلاندې مزه شي مداغه په مقابله کې او خبره د عبد الله ابن عمر نه د حضرت عمر حضرت علي دی د حضرت علي خبره کوم ما ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل دي حضرت علي پسې ورپسې شه خلفای راشدین پسې ورپسې شه ما ته دا نه دی ویل چې عبد الله ابن عمر پسې ورپسې شه ما ته خلفای راشدین یاد کړی دي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين حضرت علي خليفه راشد دی خدای مرګره ما تاسو به خبره ونه رسېدی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل اجتهاد دی په خپل ځای ورپسې کېږم به حضرت علي پسې ځکه ماته پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې پسې ځه خلفاء راشدین عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نو حضرت علي خلیفه راشد دی خدای سره زما او چې دا سره زم نو هغه بیا ظاهر خبره ده چې حضرت معاویه دا هغه باغی دی نو چې باغی دی نو د ورپسې ټول نسل باغی دی ځکه خو عمر ابن عبد العزيز چې کله خلیفہ شو حضرت عمر ابن عبد العزيز په دې بنو امیه کې حضرت عثمان نه بعد لوی سړی دی کنه لوی سړی دی بیا په حضرت عثمان دوی درنو دی چې عشره مبشره کړو خلیفہ راشد دی پای کې خبره نشته او یا په درستو خلکو کې حضرت عمر ابن عبد العزيز دی نو عمر ابن عبد العزيز چې خلیفہ شو او ته پته نه و چې خلیفہ ما
الته چټ لیکل او چټ پټ پروت چې خلکو وکړه به دې عمر ابن عبد العزيز نوم نه الته ته خلیفہ هغه داسې چل شو پاسه ته په منبر باندې ودرېد وې خدای مو بخم نه خبره مې چې خلیفہ او نه مې اراده کړې ده او نه مې نیت کړې ده او نه سره چا مشوره کړې ده خپل ځان لغمو کې ځان له خلیفہ وګورې زه نه یم خلیفہ خلک پر راجم شوې څنګه ته نه ته به یې نو په وجه زور خلیفہ کو نو بیا دا نه پس د خلافت کار شروع کو نو حضرت عمر ابن عبد العزيز په دې باندې په دې کنه زمانه د پلرونو نیکونه ټول بربادو خبره باندې پوښ دا د حضرت معاویه زوی یزید چې د یزید لعنتی بل زوی او د غم معاویه نو معاویه هغه رضی الله عنه هغه ته وایي معاویه چې پاسې ده هغه زما پلار او زما نیکه ټول ظالمانو په زور د حکومت غستره زه د حکومت نه چلو خلک هغه په سره غون شو نه ته به چلے په وځو او شپږ میاشتې تیر نه وي چې بس بیا ختم شو خبره ختم شو په خبره باندې پوښی کنه خلک بنو امیه ته ما ویل حضرت عثمان د مرګ نه تیرو هغه وجلې دی او هغه سازش کړی دی نو دا بل معاویه په کې دا چوټه معاویه په کې وته سخکارې ده هغه خدا څه نو کنه خلک په دې خبرو خزان پوي که خام نو ویل کل غادر نو دا غدر نه دی غدر خو دوکه څه ته وای چې تا ته هم زه د مرګره ما په منځ کې د خپې راکاږم نو دا او دا خو دوکه نه ده چې تا ته به اوسه پورې مرګره اوس مې نه مرګره بس نو دا دوکه شو اوس پینه صفا خبره شو خاجي وانا قد بايعنا هذا الرجل من خرد يزيد سره بیعت کړل دی علی بیع الله ورسوله چې د الله او د الله د رسول خبره به مني نو کوم د الله او رسول خبره مني واني لا اعلم غدرا اعظم من ان يبايع او ما تر دین غټ غدارینه د معلومه چې یو سړی بیعت کوي یو سړی سره علی بیع الله ورسوله د الله تعالی په بیعت او د الله د پیغمبر په بیعت چې د الله او د الله د رسول اطاعت بتم کې وسبم کوما او بیا او ثم ينسب له القتال او بیا د خلاف جنگ لراوځي نو دا کار خو نه کوما نو ته دا بیعت مات کو بیا جنگ لراوځي خجی واني لا اعلم احد منكم خلعه وما ته سړی نه معلوم چې تاسو نه چې د یزید دا بیعت لري کړی ولا تابع في هذا الامر الا كانت الفيصل بيني وبينه او زدي ولا اعلم واني لا اعلم او زدي خبر نشم واني لا اعلم خپل بچو ته وي ګورای چې خبر نشم لکه سړی ماشوم ته وي کنه وي چې بیا و نه ورم چې دا خبره دی کړی ده دا څه وته وي کنه واني لا اعلم احد منكم پتاسو کې یو تن نور چرته خبر نشم خلعه چې دی عزیز سره دا بیعت مات کړی ولا تابع هذا الامر او نه په دې معاملاتو کې چرته پچا پسې ورپسې شوي چې د یزید خلافي پاغه پسې دی ورغلې د دینه ور خبر نشم او چې خبر شي نشي چل بوشي و الا كانت الفيصل بيني وبينه مگر زما او دغه په منځ کې به بیا هیڅ تعلق نه به زمانه به پاتې بیا او دا عبد الله ابن عمر دومره کله خبره وکړه لیکن یو خبره کومه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی صحابي دی خبره باندې پوښي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر تابعدار دی په ډېرو معاملاتو کې او په ډېرو خبرو کې په وړو وړو خبرو کې ډېر تابعدار دی خو یو خبره درته کومه وای شي په هغه دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې شهید شو زخمی شو او بیا خلکو ته وی چې اوس دا مسله وسنګ کې استانه پس به د خلافت مسله څنګه نو حضرت عمر رضی الله عنه شپږو کسانو شورا جوړ کړه څه جوړ کړه د شپږو کسانو شورا جوړ کړه چې په عشره مبشره او په حضرت عثمان او حضرت علی او عبدالرحمن بن عوف او دا کسان پکې طلحه او زبیر دی دا خلک شکړه ودا نو چا ورته وی چې د خپل زوی دی پکې مر واچوا ودا عبد الله بن عمر ودام په دې شپږو کسانو کې ور واچوا هغه له طلاق مسلې نه ورزین حکومت به څنګه والکو ویغه خو طلاق په مسله نه پويږي د حیض په حالت کې خو له طلاق ورکړي پیغمبر علیه السلام په زمانه کې پوه شي په خبره نو چې طلاق د مسلې نه د خبر په سیاست نه پويږي دی وینا دا خو پکې نه ورچو بیا خلکو ډیر ځا زور لګاو وینا نه خیر دی اصلي په دې کې کی نه وینا وینا کې خو نه و پکې کړي نو اسی په وې کې نه و پکې خو غره ووټ بنه ورکه او نه به ووټلی دله به ووټ نه ورکوي د په دې خلافت په مسله نه پويږي نو مطلب دا دی تا ما بل د امام بخاری په باره کې خبره کړې و چې څوک په یو سیاست او په دیسیژن کې ډیر زیات انوال نه کنا نو هغه نه به دا قسمه خطایا نه بیا کیږي نو چونکه عبد الله ابن عمر په خبرو کې ډیر زیات انوال نه بد دومره خبره نه وکړه دی نه خو نور نه کوم عبد الله ابن عمر معمولی سره خو نه دی نو رضی الله تعالی عنهما
وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن بالملهان قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وصب ابن الزبير بمكة وصب القراء بالبصرة دا یو زمانه بیا رااله چې کله معاویه هم لاړو یزید هم لاړو د یزید هغه بل زوی معاویه هم لاړو او خبر مروانیانو ته حواله شوه نو دا غي نه پس بیا تر بیتر شو اوسو نو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په مکه معظمه کې خپل حکومت قائم کو په حجاز کې په بصره کې څه خلک را پیدا شو سفیان یو سليمان ابن سورد سفیان نه سليمان ابن سورد اگر اپاسه د وزد حضرت حسین بدل لم نه د بصره خلک په ځان پسې ایت به قراوی قاریان ځان له حکومت جوړ کو په کوم ځای کې په بصره کې او دارنګ په شام کې مروانیانو نو مطلب دا دی چې یو اسلامي حکومت په درې ځای شو یو اسلامي حکومت په څه شو په درې ځای تقسیم شو مکه او حجاز یو طرف ته شو بصره بل طرف ته شو شام بل طرف ته شو نو په دې صورتحال کې شي چلو شو دا خبره کوي دی ویلما کان ابو منهان ویلما کان ابن زیاد و مروان بالشام جو عبد الله ابن عبید الله ابن زیاد دې کسه دی عبید الله ابن زیاد دا خو پیژنې کنه دا سړی دی چې حضرت معاویه خپل رور کړی دی خبره باندې پوه نشوي هغه ته سویری دی رور نو رور نه و خدا خپل پلار باندې په زنا گواهان راوړي وې زما پلار د سمیه سره ملاو شو سمیه یو خزه په طائف کې او ودا د غیز وې دی خلک دته په خلکو په خوا زیاد ابن سمیه وی یا زیاد ابن ابيه به وته ودا د سمیه وې پلار نه معلوم خبره من پوښي نو حضرت معاویه وی نه پلار د ما پلار دی وې د ما پلار دی په خپل پلار د مر نه بعد په زنا گواهان ودا د ما رور دی خبره من پوښي استلحاق د ځان په یو ځای او زیاد بیا دومره بدنام شوی زیاد چې خلکو پسې شیرونه جوړ کړي نو ابو زیاد د خر کنیت لګولې خبره مانه کتاب الاسماء والکناد ابو بشر الدولابي یو کتاب دی پای کې د کنیتونو ډېر تذکری دي نو پاره کې وایي چې ابو جابر د کنیت ډوډۍ ده ډوډۍ تاسو وایي په د ډوډۍ عرب خدار چې کنیتونه وایي کنه وایي د ډوډۍ څه کنیت دی وایي ابو جابر وایي د خر کنیت څه دی وایي ابو زیاد خر له کنیت خو دی وسه ځکه د زیاد پلار نو معلوم کړه نور یا خرابانه موایا په خبره پوه شوې که پوه نه شوې نو دا عبید الله بن زیاد او دا د مروانیانو ملګری او مروان خو پیژنې حضرت عثمان رضی الله عنه تر زوی نو دی چې کله وسبو دی ور ټوب کړو لکه چې سړی لکه چې پیسې سوک شیندي او په دا نه ټوب کړ بل نو بد دا خو ارسه تعالی مالو نو یو جنور ټوب کړو بل د بل جنور ټوب کول لما كان ابن زياد ومروان بالشام چې زیاد او ابن مروان او زیاد او مروان په شام کې ابن زیاد او مروان او سبب ابن الزبير بمکه عبد الله ابن زبیر په مکه باندې ور ټوپ کړه هغه چې دا خو پکې زبدل تر کم زکه چې تاسو غړي وړي وای دا ار یو سره خپل څه خبره هو او سبب القراء بالبصره او قاریان په بصره کې ځان لسوکو هغه ځان لا الته ټوپونه هغه وي مونږ هم د بصره د مونږ دا او دلته به مونږ خلق راجمه کو او د حضرت حسین بدل بد چانه والو د یزیدیانو نه بد یزید د بنو امیہ نه نو فانطلقت مع ابي الى ابي برزه ابو المنهال وي د خپل پلار سره عالم د ابو برزه رضی الله تعالی عنہ خالا لا الاسلمي ابو برزه اسلمي رضی الله تعالی عنہ قال زور لم حتى دخلنا عليه في داره نو موږ د خپل درالو د خپل کور کې جالس الناس في ظل عليه له پسوري د یو بالا خانه کې چې د په کور باندې د پاسه چت جوړ کړي او پای کې یو سورې جوړ کړي او برنده باندې جوړ کړي او پاره کې ناسو سوکو د ابو برزه اسلمي رضی الله تعالی عنہ سوک وی ابو المنهال وی نو من قصب د درمونه جوړ کړي درمي پیژنې کنه نه بانسونه نکړن سبا د بانسونو نه داسي پناي غونډه کې داسي منا ورته کې چوپال ورته داسي د دو پوړه غونډه جوړه کړې و نو فجلسنا الیه نو مولا خواکه کې ناشتو نو فانشا ابي نو د ما پلار شروع شو یستطعمه الحديث چې د په خله کې حدیثونه ورکول یعنی مطلب دا د ته سره ته وایا کنه سبا ابو برزه صحابي دی کنه وې سبا سره ته وایا کنه یستطعمه نو لړې راک کنه نو وړې معنا دا نه ډوډۍ راوړه یستطعمه الحديث یاره مولا د حدیث او وړې خوراک کنه او حدیث خو راته وایا فقال يا ابا برزه نصيبته وي يا ابا برزه لا ترى ما وقع فيه الا يستطعم الحديث التفسيري كي
چې د حدیثو نړۍ ته وغوښتا نو سی وته وی یا ابا برزا الا ترى ما وقع فيه الناس تنګوري لا خلق سکی ته ګورې نه خلق سکی الته یو راغله ده الته بل راغله ده الته بل راغله ده دا څه قصه ده فاول شيء سمعته نداب المنهال وي اولنه خبره چې ما تنواور دا تکلم به چې د خبره وکړه دا وا چې اني احتسبت عند الله زدا خبره د ثواب غړم د الله تعالی سره د مال به الله تعالی په دې ثواب راکړي چې اني اصبحت ساخطا على احياء قريش چې زه وسم غصه ما په دې قبيله د قريش په دې قبایل باندې د قريش په دې قبایل باندې زه وسم سیما غصه ما خبر باندې پوه نشوي مطلب دا دی چې دا هم د قریش دي د عرب دي د قریش دي چې یو دلته دی بللته دی بل دي کې دی او ار یو لګیا دی او د حکومت دعوی کوي جی انکم یا معاشر العرب اي عرب تاسو چې د عرب قبيله كنتم على الحال التي علمتم من الذله والقله والضلاله یو وخت داسو چې تاسو په حال باندې وي چې تاسو ته پته ده چې ذلیل وي لګوي گمراه وي هم ذلیل وي هم لګوي او گمراهان وي وان الله انقذكم والله تعالی تاسو نجات درک بالاسلام الاسلام په ذریعہ نو ډیر هم کړه عزت من هم کړه او هدایت هم درته ملاو کو او محمد صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی د پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په وجه باندې الله تعالی تاسو له لوی عظمت درکو او د گمراهۍ نه بچ کړي حتی بلغ بكم ما ترون تر دې چې دې تراور سي چې تاسو ولید یو لوی خلافت هم قائم شو په دنیا باندې مو ډیر لوی روب دا برا قائم شو د روم او د ایران سره مقابله وکړي وهذه الدنيا التي افسدت بينكم بارست دا دنیا را لډي رضیات وسیه شو او د تاسو برباد کړي اوس ار سره د دنیا په غم کې چې ځنی بادشاوي او ځنی په تخناس وي او ما ځنی غړ سړی وي نو دا خو د دنیا د پاره الله او رسول دا تاسو له د عزت نو درکړي دا خو د دین د پاره درکړي ان ذلك الذي بالشام يقينا دا خاص په شام کې دی والله زماري په الله قسم ان يقاتل الا على الدنيا زماري په خدای قسم دی خو صرف د دنیا د پاره جنگي د خواړو د سره شام والا هو ته پیژنې کنه د خواړو د سره د دین سره سکار نشته دی خو صرف د دنیا د پاره دی وبه قال حدثنا آدم بن ابي ياس قال حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن ابي وائل عن حذيفه عن حذيفة بن اليمان قال ان المنافقين اليوم شر حضرت حذيفه په خپل زمانه کې به زماري په خدای قسمي به شک منافقان چې دي اليوم نن ورځ شر نو دا ډیر ناکار دي منهم د دوی نه اولاد النبي صلی الله علیه وسلم دا غیر چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې د منافقانو کنه نو دا وسنی منافقان دا غیر ډیر د خبيث ځامن دي ولی وې په هغه زمانه کې حبابیان پټ پټ اوس خو په ښکارا منافقان دي د مزه ځان ته مسلمانانو او په اسلام پسې په مسلمانانو پسې توري مراد او په دنیا پسې مور روان دي په هغه زمانه کې خودمره ناران نو دي دا چالي کړي کسبه کول نه پټ پټ به کول نو د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم منافقانو دا غیر د زمانه د منافقان ډیر ناکاره شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون اغيب خپل منافقت پټو واليوم يجهرون ونن دي ښکارا کوي نن دي سکي وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مصر عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الشعثاء عن حذيفه قال منا كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاق د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې او دي ته پیغمبر علیه السلام په زمانه کې منافقان ویل کېد او دا په نن خدا سر کافر دي د دې په کوبر کې څه شک دی فانما هو الكفر بعد الايمان نن هو کفر دی د ایمان نه پس دا چې ته منافق وای منافق نه دی دا ښکارا کافر دی دا ځکه همغه دی د ورخیج الدین ته وحید الدین دی که څه شی ورخیج الدین دی په دین سم ورخیجی او دا بل غامدی دا دروغجن دا د کوسلمار دا بے وقوفه دا ظالم دا دروغجن دا بی دینه دا منافق دا زندقان دي دا زندق دی زندق پیژنې کنه زندق چې په ښکارا باندې ته د اسلام نوم ولي او په منځ کې دنه د اسلام جوړې کټ کوي دا زندقان دي منافقانو ته مو آیا باب لا تقوم الساعه حتى يغبط اهل القبور قیامت به دا پور نه راځي تر څو پور چې خلک د قبر والا سره غیبته ونکي غیبته دی ته وای چې دا سي د ماتم شي وکړيږي قبر والا ته به وکړيږي چې را په قبر کې زوی نه خبر ودا څه د شرم سره مخامخ دا دنیا د اوسېدو د اوس
دا دنیا څنګه د اوسېدو ده نه په خبره څوک پوهیږي نه حق څوک اوري نه په حق باندې پوهیږي نه د حق لپاره څوک قرباني کوي خو ار باند کې بولیا ار سره خپل ډونګه غږی دا څه زمانه ده دا څه دور دی نو سړی به وایي چې یاره د دې په ځای خو پر قبر کې وای نو خبره وا نو دا به د قیامت ته نږدې ده شي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن ارجع النبي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائے لا تقوم الساعه قیامت بداغ پور ناراضی حتى يمر الرجل بقبر الرجل تر دې چې یو سړی د بل سړی په قبر تیر شي فيقول نه بوای علی تنی مکانه ارمان دې چې دلته زوي عمر خزان خو د مارینه نیولې نشي وږي یار مړ نو خبر ور دې شرم نو خو به بچو کنه کم اس دا خو به منلې د چې وسینه ما دا خو به منلې د کنه باب تغیر الزمان حتى تعبد الاوثان زمانه به بدلیږي بیا به ډېر مسلمانان د بوتانو عبادت کوي و دې دې کده ونه لیدل چې په اماراتو کې په دوبۍ او په ابوظبي کې مندرونه جوړ شو او تاسو لیدلیو کنه ویډیوګان لیدلې کنه چې مندر جوړېدو نه هندستان نه هندوان پندتان تلیو نو هغه چې کم پرنامونه کول پرنامونه دا هندوانو د عبادت دی نو عربو مسره هغه تاوید لیدلې دي عرب خلتي ملتي وستې دي او هغه هم دغه په شان لاسونه دا جوړه کوي او پرنام کوي او اوړي راوړي او بوت نه تاویږي نو دا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې عرب مشرکان شي بیرته به بوت پر شي د قیامت په نخو کې غټه نخه ده او دا زموږ د مدخلیانو سم د مرګرتیا کوي وینه نه د خلک دی د دې خلاف بنه را پاسي نو تم بوت پر شي او هم بوت پرستی نو بوت پرس به د بوت پرس مرګرتیا کوي نو وبه قال حدثنا ابو اليمان جي قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال ابو هريره وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي السلام نوريد لدي لا تقوم الساعه قيامت بداغه پور ناراضي حتى تضطرب اليات نساء دوس چې د دوس قبيله د خزو اليات جمع د الیتون دا نو دا ټکي په پښتو کې ترجمه کوم نو کناټی ته وای دا مطلب دا دی چې د اخر به ډېر به حیاي او د اخر چې به حیا شي نو هغه چې په بازار کې ګرځي نو هغه د خپل د رستنه حصہ ډېر خلکو ته خیر اخی خو غیره په دې یورپیانو کې دا چللې په دې باندې پوښي چې په لار زینو هغه نور حرکتونه نه کوي خدای یو حرکت کوي د رستو حصہ ډېر خو غیره خو ځي نبی له صلوات والسلام هغه ته دا وی چې د دې بنو دوس قبيله خزي برازي او هغه به دغه توغیا او دغه بوت نه بتاویږي او دا رستو حصے به خزي را خزي الیات النساء دوس د دوس قبيله هغه اعجاز او رستنه حصے علا ذل خلاصات ذل خلاصه بوت په خوا کې دا غي نه بتواف کوي نو دا یو مثال وایو کنه مطلب دا دی چې عرب به مشرکین کیږي او عرب به بت پرست کیږي ته اوس ګوره کنه ام بي اس کوي او دا بل ام بي کې کوي یو ام بي اس دی یو بن خلیفہ دی یو بن سلمان دی حاجی طاغیت دوس چې دا د دوس د ټولو نزيات سرکشه شهر بوت دی طاغوت دی التي كانوا يعبدون في الجاهليه چې په جاهلیت کې به د خلکو عبادت کو بیرته بدا واپس عرب جاهلیت نو جاهلیت ته تللی دي کنه دي تللی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قیامت بداغ پور ناراضي حتى يخرج رجل من قحطان چې د قحطان نه به وسړی راشي قحطان د یمنیانو پلار دی یمن د عربو پلار دی د بنو قحطان وي نو د دین به وسړی راشي رجل او يسوق الناس بعصا خلق بد خپل کونټه په ذریعہ باندې شری جاهلیت تبه بوزي ظلم به کوي زیاته به کوي یعنی په یمن کې ظالمان را پیدا شي په یمن کې بس شي را پیدا شي ظالمان به کې را پیدا شي نو بس را پیدا کیږي به یو وخت برازي نو نن سبا په یمن کې حزب الله انصار الله دي کنه هغه مجاهدین دي مطلب دا نه په هر زمانه کې به کې د سره خراشي به کې تا خبر ورته یمن د پیغمبر اسلام دعا کړې ده کنه وی الايمان یمانیه اللهم بارک لنا فی یمننا نو ټول مرخ بداس نه کله به کې جاهلیت هم راځي باب خروج النار یو وخت بداس راشي چې یو ور برا پیدا شي او هغه خلق بیا شړي وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمای اول اشراط الناس نار د قیامت په نخو کې او غټه نه دا اول معنا دا را چې د ټولو نه اول نه نه یعنی په غټو نخو کې اول نه نه غټه نه وړي نه خود د پیغمبر علیہ السلام د نبوت چې د قیامت په نخو کې او نه
خو مطلب دا چې قریبی نه خو کې غټه نه نو هغه بدای نار یور برا پیدا شي تحشر الناس من المشرق الى المغرب د مشرق نه به خلق روان کړي مغرب ته خلق بشړي او چې خلق بیا د مکی نو دی به متدمکی دلته به بلیږي او چې خلق د مکی بیا به یا الله رخ شبا پاسا په دې باندې پوښوي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایي لا تقوم الساعه قیامت بن راځي حتا تخرج نار من ارض الحجاز چې د حجاز نه به ور را پیدا شي او تضيء عناق لبلب بصرا په بصرا کې به د خانوس هغه سټونه په کې ښکاری بصرا په کوم ځای کې د شام دمشق ته نږدې ده نو په مدینه کې به ور را پیدا شي په حجاز کې او دومره به لري چې دمشق ته به د هغې رڼا رسیږي او دا شوې ده په 654 هجري کې 654 هجری کې دا شوې ده پوه شئ په خبره باندې دا د رجب میاشت وه 654 هجري و پوه شئ په خبره باندې او د شپې زلزله راغله او زلزله 3 ورځې وه او بیا د هغې نه پس یو اور راغی او دومره اور راغی چې هغې یمنه پورې او د دې علاقو پورې او بلېده به څومره موده بلېده نو هغې کې ډېرې ورځې بلېده داسې خبره باندې پوه شوې که نو دا وی تیر شوی دا خبره په 654 هجری کې. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدث او کې دې شي جرام شي دام څه پته نه لګي یو هغه د قیامت د ور خبره ده کنه نو هغه برازي خرستنه لري او یو دغه ور دی چې په مدینه منوره کې لګیدل دي نو دام یو علامت او بل ما علامت ده. خاجي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمای یوشک الفرات ان يحصر عن كنز من ذهب قریب د چې د فرات د دریاب د دین یو خزانه راوځي د سرو زرو اوسم خلک پته مدي ځینې خلک اوس عراق ته روان دي ولکه هغه زمانه نږدې ده چې هلته کې به د سرو زرو غر راخیږي او د سرو زرو نو نبی علیہ السلام ما اخلی کنا وای دا ماخله ځکه چې یو خدا ستا دینه دا لوټ خو نه دی دا خو د اسلامي حکومت خزانه ده نو چې هغې په چا تقسیمي کې ابهلي او ته د بل سره په جګړه کې دویم په دې وجې ماله چې هلته کې به ستا په شان نور هم ډېر تلي نو یو بل به مړه کوې نو مرګ به د روزي شي خو خزانه به د په لاس را نه شي ځکه په سلو کې به پکې یو کم سل مري نو سله ځای هلته نن سبا خلک پته مدي ځای په ځای تاسو به کتلي که نه خو موږ ته خلک وایي خلک هلته روان دي وایي چې هلکه فرات غاړې له ځئ دا پر عراق یو دریاب دی دا دغه نه راغلی دی د ترکي د طرف نه راغلی دی وایي هغې کې به څه کېږي یحصر عن کنز من ذهبنا هلته به د سرو زرو خزانې را پورته کېږي را ښکاره کېږي به فمن حضره څوک چې وله ورشي فلا یاخذ منه شیئا د هغې نه څه نه اخلي ځکه دا خو د ده نه دي دا خو لوټ مار خو نه دی دا خو د حکومت دي جی د مسلمانانو اجتماعي مال. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال يحسر عن جبل من ذهب كنز فزي سويل ده جبل من ذهب ويله باب النبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد يعني ابن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه السلام فرمائے تصدقوا صدقه کوي فسياتي زمان يو اخبراشي يمشي بصدقته وصلاه زکات راوالي او ګرځيبا فلا يجد من يقبلها نو داسې بسوک نه مومي چې زکات قبول کی نو دا دو خبرې یو د عمر ابن عبد العزيز په زمانه کې دا خبره تیر شوې ده د حضرت عمر ابن عبد العزيز په زمانه کې دا تیر شوې ده چې خلکو به زکات راواغستو دومره مالداري وه او زکات اخیستو والا به څوک نه وو دا اوس چې دا د معاشیاتو مسلې ډېرې بیانې دا په اسم نه پوهېږي څومره چې د معاشیاتو مسلې زیاتې بیانې او څومره چې په ریسرچ زیات کېږي نو دومره غربت زیاتېږي او دومره مسلې مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی چې څومره ولا علاج کې نو مرض زیاتېږي نو د دې ساده علاج دی چې زکات نظام قائم کا د صدقو نظام قائم کا د امانت نظام قائم کا مالدارونو الله غریبانانو لور کا وسیده ساده نظام دی نو دا د حضرت عمر ابن عبد العزيز په زمانه کې وو نو چا به زکات نه غسته ولې به مصر خپل زکات نه چاله ورکم ځه نو بیا طریقه څه ده طریقه دا چې حکومت له ورکو حکومت بیا په څه کې لګي نو لګي دي زکات حکومت له ورک او بل وخت روان دی د امام مهدی په زمانه کې بم داسې کیږي قریبه زمانه ده مونږ او تاسو به وینو ان شاء الله باب د عیسی علی السلام زمانه ده ان شاء الله ده مونږ هم دا امید ده
دومره نږدې زمانه د عیسی علیه السلام را روانه ده نو الته به بیا دومره مال زیاتی خو په هغې کې به یو وجه بله وي هلته به ولې څوک نه علي ورته پته ده چې قیامت راغی نو په مال تندر لګی که څه کوې به دومره ګزاره کوه چې څه نیکي کوه چې آخرت له لاړ شي شابه اوسه پورې خو د خلکو پوره خیال نه دی که نه خو چې عیسی علیه السلام ویني او دجال او دا قشې میشي نه به ورته وایي چې په مال تندر لګی سجدې کوه نیکی کوه حقوق پردي ادا کوه څه ذکر فکر کوه چېرته کې د نیکۍ څه کار کوه چې آخرت د توخه جمع کړي په مالونو څه تندر لګی نو بیا به څوک نه علي ځکه دومره به ډېر شي خجي دا مطلب شو فسياتي زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها قال مسدد وی چې حارثه اخو عبد الله ابن عمر لامه دا عبد الله ابن عمر رور دی خود مور د طرف نه دی مسدد وی چې حارثه په کې دا راغی کنه سمعت حارثه ابن وهب وی دا عبد الله ابن عمر سره مور وزيز رور دی ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قیامت بداغه پور ناراضي حتى تقتتل فئتان عظيمتان چې دوه غټ ډلې به جنگيږي تكون بينهما مقتله عظيمه دای په منځ کې یو ډېر غټ جنگ کیږي دعواهما واحده او د دواړو خبر به یوي یو به وي زم مسلمان ما بل وي زم مسلمان ما دواړه به یو بل سره جنگيږي نو بد ګور د مسلمانان چې په خوا جنگي دا و جنگيږي وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 او دا پور به قیامت ناراضي چې دیرش دجالان برا پیدا کیږي دیرش کسان برا پیدا کیږي چې هغه به صحیح دجال دیته وي چې په ښکاره یو شانتي او پټ بل شانتي په ښکاره به کلمې وي او د اسلام خبره به کوي او دنه مرګرتیا به د يهوديانو کوي دنه مرګرتیا به د دجالینو کوي مرګرتیا به د کفر کوي خو دجال دغه ته وای کنه چې ته یو سړی به دغه ښکارا په دلیل کې پیش کوي دا خو ښه سړی دی ابل سړی به وای چې نه مطلب خو دغه دی خبره خدا کوي خو کار خدا کوي ها جی او دا به دیر شي یا دیر شو تقریب وي قریب من سلا كلهم يزعموا اریوتن بدا ګمان کوي چې انه رسول الله چې الله تعالی پیغمبر ما ها کله به ځان ته سم وای پکې پیغمبر دعوه بم کوي قادیانی د پیغمبر دعوه کړی دا کنه دا کړی دا نه علاوه نورم کړی پر عربو کې دلته نور یو ځای بل ډیر شي کسان دي دلته پر پنجاب کې له خلکو دعوی کړی مونږ په لاهور کې سبق وینو زموږ یو عربي استاد وو شي په خبر عربي به غلطه ویله خو عربو ما به سره په مخه مناظره په بورډ به عربي ولیکل ما به دا غلطه ولیکل نبي چې باغه منله بیا وخت تیر شوی نه مو ته ټول ملغلط لیکه مو چیز د کړه د نوغه په دې مړ دې په دې پروا نه ساتم سر نه بالکل خپې ولا ماته ولي نو هغه نو بیا یو ځلې مونږ دغه ته بوتلی و دې په چکر لم بوزم نو هغه سو ته په لاهور کې هغه باغ دې څه شه دې نه بورډ لاین نه دا باغ نه دی هغه څه باغ دی شايب ها هغه څه باغ دی نه تورګل هغه کسه یو غټ باغ دی نو شالیمار باغ دی نو شالیمار باغ او مقبره جهانگیر او مسجد شاهي مسجد او دا قلا او شاهي قلا دا دې ګرځول نو یا لکه په دغه باندې پابندي ده په بل جبه پابندي ده سره پر عربي بوای نه مای پښتو باندې خو 2 روپے جوړ په اردو باندې 1 روپے جرمانه ده په پښتو 2 روپے جرمانه نه ولي په پښتو څه جبه خونه ده ما پښتو اصلي جبه ده اردو ته څه ته وایي ما پښتو اصلي جبه ده څنګه نو بیا خبره مناظره مې سره کوم ما ګوره په پنجابیانو کې پیغمبران را پیدا شوي دروغجن او مې په پښتنو کې اوسه پورې یو سړی هم نه را پیدا شوی د پیغمبري دعوی کړي مې دوسه پاک خلک یمونګه نو سړی غلې شو ما ته وای تاسو لکه چې خدای ته اړولې ده وای تاسو کې به څوک پیدا کیږي د خدای دعوه وکړي مې چې دعوه بیا وکړه بیا به ګورو نو خبره باندې پوښوي چې دعوه وکړه بیا به ګورو نو بیا ما ته وای دا څه شي دي هغه شتر مرغ کنه شتر مرغ ادا څه ګرځیدل ما ته وای په عربی کې دا وای دا څه کوي نو بس ما خو طالب علم ده مانه کې خامخا سره لګ خدای کنه نو ما وی النعامه تتچکر فی مجالها تدور په ځای مسوي ما وی تتچکر ستوي ما تچکر يتچکر تچکرا تچکرا تچکرو ما دا گردان دې ماضی مضارع ده وی دا خو ما ته بل ما دا خو عربي ده وی دا چی په کې څه کوي ما دا په عربي کې غاب څه کوي ته چې وته قول په ځای ګل نو دا ګل څه ته وي غاب په عربي کې شته
ما غاب چې پکې بیا ته دا غاب لري کا ته ګډه وډه عربي وي او یا پکې دا چی وي شابه 2 روپے ما ته ثابته کشي ما غلطه ویل عربي مې ته تچکر عربي ده اریان شو زه پړ نکړې شو ما ته دا غاب ته لري کا زبته دا چی لري کا په خبره پوه نه شوي تاسو حاجی دا مطلب شو كلهم يزعمون انه رسول الله وحتى يقبض العلم هغه پورې به قیامت ناراضي چې علم ختم شوی نه او تکثر الزلازل او زلزلې زیات شوی نه او يتقارب الزمان او زمانه به یو بل ته نږدې شي په دې مته مخ کې باس کړو زمانه به نږدې شي څه مطلب وتظهر الفتن فتنه برا ښکار شي ويكثر الهرج وهو القتل قتلنا بزيات شو القتل وحتى يكثر فيكم المال او مال بدیر شي فيفيضون دا بهيږي دا شي حتى يهم رب المال چې د مال مالک به اراده وکي چې ما يقبل صدقته یا بده غم جن شي چې څوک د صدقه نه قبلې څوک د چې د صدقه قبول کی نو دا ځان له زمانه دي دا علم ختم شو جهل زیات شو په دې زمانه کې مال په دې معنا باندې ډیریږي چې حرام مال ډیر شل کوس دا چې ګوري په دنیا کې کنه لیکن دا خبره چې صدقه سره ورکی او نه صدقه څوک نالي نو ته مادرسه وخایې صدقه په صدقه په خلک للی په للی ګرځي خپل خپل په منډي وي کم دی راکه کنه نو اوس خدا شي وخت نشته چې صدقه ته ورکې او څوک نالي دا جدا زمانه دي وحتى يعرضه او یو سړی به بل ورکی وتبي والدا صدقه فيقول الذي يعرضه عليه هغه چې چاله ورکی هغه به توي لا عرب لي به ما ته کې ضرورت نشته دما پیسو ته ضرورت نو دا بل زمانه شو وحتى يتطاول الناس في البنيان او تر دې چې خلک به وګدي آباد جوړي یو ټاور چا جوړ کو برج خلیفہ په دبي ابو ظبي کې جوړ شو او سعوديان په بل ځای کې په جده کې ځان لري رغړ جوړي نو دا خپل لخپیو د بيزوګر بچي چې بيزي به ساتلې او خپل لخپیو جامې به نیمه به او نیمه به نه وي او کجوري به خړې ډوړې مو سره نه و د ورجو د خوراک په چلم نه پوي دي پلار او نیکو او اوس دا لګیاري تیل پکې وروتل او سونه وروتل نو سچل کې يتطاولون في البنيان یو وګر ټاور جوړي بل دا نه پسې بل وګر جوړي او ورکه يهوديانو دا ابو ظبي په ټاور باندې د پاسه د يهوديانو غشپک ستوري لګېدلې ځان پوي کا دا بر چتونو تار سره تلم نشي خو د عرب مرتل شتله دای په متن کې دی او تتل نشي دا يهوديانو په قبضه کې دي ها جی زمون خلق دلته په دې په وړو کورونو باندې دا صادقې دا خو خیر دې ځان له کور جوړ کو غټي جوړ کو هو دې جوړ کو دا نه غیا دی ټیک ته یو هدا پورې بدامي چې بي ځای لګي او په مقابله لپاره مو جوړو د خپل ضرورت لپاره جوړو خو د بل د مقابله په نیت مو جوړو لیکن هغه د مقابله په نیت جوړی کنه او د دې په دنیا سره اثر دی دا خو په دنیا اثر دی يهوديانو له ور کړی دی د قیامت دراتلو نخي خدغه دي کنه چې په دنیا باندې اثر دی دا د خلکو په اخلاق او په کردار اثر دی د یو هدا پورې په کې دا شامل چې نیت خنۍ دا په کې شامل وحتى يمر الرجل بقبر الرجل او سړی د بل سړی په قبر تیر شي فيقول دی بوي پړلکی بوي یا په خله بوي یا لتنی مکانه کاش زه د دې په زبانه زوي وحتى تطلع الشمس من مغربها ونور بد مغرب نراخيجي استاد په در ساينسدانان سوي ساينسدانان وي د اسمکه به یو حرکت کو د پخوانه بیا حرکت ودرېدو بیا حرکت اندرونی حرکت یو د بارانه حرکت دی یو د اسمکه اندرونی حرکت دی په دې لړمون کې یو حرکت دی هغه حرکت بکیده په یو طرف هغه حرکت ودرید بیا واپس شو اوس په 2025 کې هغه حرکت واپس شو چې واپس شو نو دې معنا بدای چې یو وخت باندې د قبلې نه راخیږي نو دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پخوانه ویلو وسس دانان پروکي هغه وای د دنیا د زمکه حرکت بدل شو ولاړو بیا واپس شو چې واپس شو نو دې معنا دا شو چې یو وخت به دا سره شي چې نور به د قبلې نه راوخیږي اوس خو د ساينسدانان دا خبرې کوي تا د پیغمبر د وجه نه مننه اوس د ساينسدانان د وجه نه ټول مني نور به د مغرب نه راخیږي فاذا طلعت چې کله نور د قبلې نه راوخیږي وراه الناس اجمعون او ټول لګ به پسترګو ویني د څه بنې چې چته کې په ویډیو کې بخکاری نه مخامخ به په دې غړې د سترګو به ویني نفذا کذا باغ وخي حتى لا ينفع
حتى لا يرحين لا ينفع نفسا ایمانها چې او تن له دا ایمان فائدہ نه ورکې لم تكن امنت من قبل چې دین مخ ایمان نه راوړې یعنی چې کوم سړی کافر دی او دای ولید او کلمه وینو کلمه به نه قبلېږي او کسبت فی ایمانها خیرا یا یو سړی مسلمان دی خو ګناګار دی چې نور د قبل نه ولید نو یا الله توبه 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 بیا به منځونه کوم او بیا به دروغ نه وایم بیا به پر دې مال نه علم نو به دا توبه نه قبلېږي مطلب دا دی چې د کافر توبه به د کفر نه قبلېږي او د ګناګار توبه به د ګنا نه قبلېږي ولا تقومن الساعه اشانك بقيامت راشي وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يتويانه او یو سړی بلاړي په دکان کې به کپڑا لزان لا بجوړې جامې لیا به بشیلا یا خزل بسالي جامې به ولالي نو هغه دکاندار به تتان را خور کړي نو لا به د خوخه کړي نه او هغه به ول په غوتې کې دغه جوړه شول نه چې ګړه به قیامت براش مطلب دا چې خلک خپل کارونه کوي د سنه دي چې هغه د بس شهر روان یو دا خو بس اچانک به یو ګړش قیامت بشي ولایت یعنی یو دا به را ټوله کړي نه ولا تقومن الساعه او قیامت به پداسه وخت کې قائميږي وقد انصرف الرجل بلبن لقته او سړی به خپل ساروی نه پیر اغستی شوده به تر اغستی شوده به تس کړي لوشلی او لا بچول به راوړي نه په لوخي کې به ور سره پراتی په لوخي کې به یو را روان وي فلا يطعمه په خپل به تلا ګوټ نه کړي او ګړه د قیامت براشي مطلب دا چې خلک خپل کارونه کوي اب دکانداری کوي بل بساوي ساتي بل بدا کوي بل بدا کوي بل بس کوي ولا تقومن الساعه او قیامت بقائميږي وهو يلوت حوزه او دې بدن لکوي او دا له تعالی جوړي یا رجیدل تعالی جوړو ما شارو می تیوبس کی او د بته پټیو بکوما او پاغه پر بلا خټه دا سیمګلی وهو يلوت حوزه او د خپل حوض سیمټی کړي ها ان لپای به ولکړي او څه به کړي لا تیلوتو یو شیخ خړید کول اخر کول لکه پرد کته جوړ کی نو بیا به پسو کې پلستر به کې نو ته دا څه ویل چې پلستر کړي به لا نه اشه د خختو دغه نه به جوړ کړي خلا پلستر کړي به نه او دا د قیامت ولا تقومن الساعه قیامت بقائم شي ولا تقوم السماء او دا سبب په وخت کې به قیامت قائم شي وقد رفع اكلته الى في فلا يطعمها سړی به په تعالی کې نوړې جوړې دا سي نوړې به جوړ کړي او د خله ته به لار سوي نه او پلاس بشي نو خله به نوړې به لاړ شي مطلب دا ده چې یو خو په دنیا کې به مختلف وختونه او قیامت برازي د چا د خوراک وخی د چا د بيزيد الوشلو وخی د چا د کارونو وخی د چا د دکانداري وخی او خلک په ټول په خپل کارونو کې او اچانک بس ګړاسو او دنیا بروانه شي بس دې جی واخر دا